د دلبر ریډیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او د فیسبوک د لارې ډیرو درنو کتونکو رفاق الله رضوال یم. سلامونه مې ومنئ قدرمنو اوریدونکو. دا پروګرام تاسو یوازې د ریډیو دلبر 400 FM 93 نه بلکې د خیبر پختونخوا د صوابه ضلع FM 94 نه هم نیخپنیغه اوریدي شي. قدرمنو اوریدونکو نن ما سره مختلف اخبارونه مطبوعات یا بداغینه چې کوم منګه خبرونه شوي هغه راخلو او تاسو په خدمت کې وړاندې کوو. خو بیا هم ما سره مشرق ورځپاڼه پلاس کې د جمعې مبارک ورځ ده د رجب د اسلامي میاشتې 2 منېټه ده او د غرنګ د کال 2015 د جنوري 3 منېټه ده. ما سره ډومبه خبر چې کوم اخبار راغشتي دي نو هغه دا دی چې پرونه د پاکستان تحریک انصاف او ورسره حکومت چې کوم دي ترمنځ خبرې اترې دویم پړاو چې کوم دي هغه شوی دي او د خبرو اترو مقصد د دوی دو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف مطالبه وی چې را زمونږ چې کوم قیدیان دي یا بندیوان کسان دي هغه د خوشی کړل شي او کوم چې د 28 نومبر باندې په اسلام آباد ډی چوک کې د پولیسو لخوا په مبینه توګه باندې ډز شوی او په کې زمون کارکونان وژل شي ونه د هغه د پاره دی یو جوډیشل کمیشن جوړ شي. بهرحال هغه چې کله پرونه دغه غونډه شروع شو نو خبره اترې خو شوي خو د بد مرغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د مذاکراتو کمیټې دا نو هغه خپل چارټر اف ډیماند چې کوم دی هغه پیش نه کوي. یعنی مطلب چې کوم تحریری تور باندې د هغه مطالبه وی چې دی به ویل چې موږ په تحریری تور خپل مطالبه پیش کوو نو هغه پیش نه کړل او د حکومت نه بیا وخت غوسته او ویل چې یاره موږ په دې باندې بیا عمران خان سره مشوره کوو. نو اوس دغه خبره اترې چې کوم دی هغه مخ ته راغلي دي. بهرحال لکه پکار خدا و چې کوم دغه دوی تحریری معاهده دغه وړاندې کولې چې هغه د وړاندې نه چې کوم دی عمران خان سره په هغه باندې خبرې شوې بلکې عمران خان بار بار دا وینا کوي چې را کوم بندیوان کسان دي چې هغه دې خوشی کړل شي او د 8 نومبر چې کوم دغه پیښې شوې دي چې د جوډیشل انکوایري شو دا خو ډېره واضحه خبره ده. دوباره نه پوهیږم چې عمران خان سره د دوی د ملاقات کولو څه ضرورت دی او د مذاکراتو د ډیله کولو ولې دوی چې کوم دی یو لار اختیاري. بهرحال د دوی خپل خوخه د حکومت هم چې کوم دی هغه ورته ټایم ورک چې را تاسو موږ فیسیلیټیټ کو تاسو بالکل عمران خان سره ملاقات وکړي. د هغه نو ورستو چې کله د پاکستان تحریک انصاف چې کوم په خیبر پختونخوا کې وزیر اعلی دی علي امین ګنڈاپور نو هغه چې کله بهر وروته نو میډیا سره خبرې وکړلې او هغه خبرې دا وکړلې چې لکه زمونږ د موقف ته چې کوم سیاسي قیدیان دي نو چې کوم دنه دي وخت کې په جیلونو کې نو مزید مقدمات چې کوم دي په غوي باندې جوړ نکړل شي. بل د دې وی چې د حکومت رویه ښکارېده دا چې چیرې مذاکره او طرف ته چې کوم دي خبره لاړ شي او د حل طرف ته د مسلې چې کوم دي د دې لاړ شي. د غرنګ هغه بیا اخره کې دا هم ویل دي چې عمران خان چې څه فیصله کوي نو هغه فیصله چې کوم دی په هغه باندې به موږ عمل درآمد کوو. ګان رودونکو دغه رنګ کوم وګورو نو کوم چې د قومي اسمبلی سپیکر دی هغه هم د حکومت طرفه دغه مذاکراتي ډله چې کومه ده په هغه کې هم دی نو هغه هم چې کله بیا خبره اترې وشوي او هغه وروته ورستو نو میډیا سره دغه کوم تفصیلات شو هغه وسره شیر کړل او دا خبره وکړه چې وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او دغه ملګرو چې کوم دي موږ نه ټایم غوښتو او موږ ته ویل چې موږ به عمران خان سره په دې باندې ملاقات کوو او کله چې دې موږ ته په تحریری شکل کې خپل مطالبه کې نو په هغه بیا موږ هغه شانته سوچ کو او دغه موږ جایزه اخلو. نو یقینا چې پرون کوم ملاقات شوه دي نو د دوه طرفونو چې کوم دي دا خو او دا بهتره هغه آثار یا تاثیرات چې کوم دي هغه مخ ته راتلل. خو کپدی باندې موږ خپل خبرو کو نو مسله دې کوز دا چې تاسو ته پته یو چې دی وخت کې عمران خان کوم چې د پاکستان تحریک انصاف بنیاد کې خودون کې دی هغه دی وخت په جیل کې پروت دی او دا توشخانی کیس چې کوم دی چې داغه فیصله چې کوم دی په 23 دسمبر باندې اوریدل کېده نو هغه ځنډولې ده چې وی موږ په 15 دسمبر باندې په 15 جنوري کال 2015 کې با موږ دغه فیصله چې کوم دی هغه اورو نو په 15 جنوري باندې چې کومه دغه فیصله ده کچره مثال په تور موږ دا نه وایو چې دا بم داسې راځي خو که مثال په تور دغه فیصله د عمران خان خلاف راځي او هغه یو
بیا په دې کې نور قید هغه ته اورول کیږي او دغه جرم په هغه باندې ثابتېږي نو مذاکرات او په دې باندې لږ نقصان چې کوم دی هغه به رسي. خو بهرحال د پاکستان تحریک انصاف چې کوم سیکرټري جنرال دی سلمان اکرم راجا نو هغه وایي چې موږ به په هر قسمه حالاتو کې چې کوم دی مذاکراتو ته دوام ورکوو که عمران خان ته سزا هم وورول شي. نو مذاکرات دغه سره هم چې کوم دی د متاثره کېدو امکان شته دی. که څه هم بل طرف ته د فوج چې کومه اداره ده نو هغې پرون د پاکستان تحریک انصاف چې کومه 19 کارکنان دي او مجرمان وو نو هغې ته د عام معافی اعلان کړی دی او فوج دغه ویلي دي چې دې درخواستونه چې کوم دی هغه ورکړي وو. نو په دې وجه موږ یا آرمي چیف چې کوم دی هغه دغه خبرې یا دغه معافی چې کوم دی هغه ورته اعلان کړی دی. دغه تفصیل که ګران اردوونکو درکړم د دې خبره نو هغه دا دی چې د پاکستان فوج ویلي دي چې د 9 مې په پیښو کې ککړو سزاوار شو کې 19 کسانو د رحم درخواست کړی و او هغه منظور کړل شوی دی او سزاګانې یې معاف کړل شوي دي. ویلي شوي دي چې دغه مجرمانو ته 2 کاله د بند سزاګانې اورولې شوې وې. پرون په 2 جنوري باندې د پاکستان فوج ویلي دي چې د 9 مې په پیښو کې ککړو سزاوار شو 19 مجرمانو د رحم درخواستونه کړي وو چې په دې کې د 19 کسانو درخواستونه منل شوي دي او د 48 کسانو درخواستونه چې کوم دي هغه به کوټ اف اپیل چې کوم دي هغه ته لیږل کیږي. فوج دا هم ویلي دي چې د چا د رحم درخواستونه چې منل شوي دي نو د قانوني کاروایی پوره کېدو وروسته به دوی خوشي کړلی شي او دا هم ویلي شوي دي چې د پاتې مجرمانو سره هم د اپیل حق شته او د قانون او آئین تر مخه قانوني حقونه ورته ترلاسه دي. فوج زیاته کړې ده چې له دې وړاندې په اپریل 2023 کې د قانون تر مخه په انساني بنیادونو باندې د 20 مجرمانو خوشي کولو حکم شوی و. دا شپه په 28 دسمبر د پاکستان فوجي عدالتونو د 9 مې 2023 پیښو کې د ککړو په چې کوم هغه کې ملوث کسان دي د عمران خان د خوري په ګډون باندې 18 کسانو ته د 2 کالو نه تر 10 کالو پورې سزاګانې اورولې شوې دي. د فوجي عدالتونو لخوا چې کوم کسانو ته سزاګانې اورولې شوې دي نو په دغه کسانو کې د پاکستان چې کوم ځمکنی فوج دی او د هوایی فوج دی او یو افسر یو پخوانی چې کوم افسر دی هغه هم چې کوم دی په دې سزاګانو کې شامل دی. دا کال 2023 په 9 مې باندې د القادر ټرست په نوم باندې د غبن قضیه کې عمران خان د تحریک انصاف ګوند مشر چې کوم دی د اسلام آباد های کورټ نه نیول شو او دغه د گرفتاری په ضد بیا د پی ټی آی فعالانو په ګرد هیواد کې قهرجن احتجاجونه کړي وو چې د هغې نه وروسته چې کوم دی د گرفتارو دغه معامله شروع شوه. دغه احتجاجونو په محل په ګڼو فوجي او حکومتي ودانو بریدونه شو اورونه یې ورته لګولي وو. حکومت او امنیتي ادارو دغه پیښو پړه تحریک انصاف ګوند په مشرانو او فعالانو اچولې وه خو عمران خان او د هغه ګوند د مشرانو دا تورونه کلک ردوي او ویلي دي چې د هغوی د ګوند د ختمولو د 9 مې د پیښو یو سازش په توګه باندې دا پلان جوړ کړل شوی دی. بهرحال اردوونکو بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ګوند دی نو هغې وایي چې زمونږ تر 10,000 پورې چې کوم کارکنان دي نو هغه نیولي شوي دي خو بل طرف ته حکومت دا وایي چې موږ صرف 1900 کسان چې کوم دی هغه موږ نیولي دي او د هغې د ټرایل عمل چې کوم دی هغه دې وخت کې روان دی. دغه د هغې خبر و چې موږ تاسو له درکړه نو هغې ته اوس په نورو 1900 چې کوم مجرمان دي نو هغې ته د عام معافی چې کوم دی هم اعلان شوی دی او موږ سره د دغه کسانو چې کوم د معافی خطونه چې هغې کوم آرمي چیف ته لیکلي نو هغه موږ سره دلته کې په ریکارډ باندې موجود دی هغه هم زه تاسو ته بیا وایم. بهرحال دغه مجرمان چې کوم دي هغه پرون د پیښور سنټرل جیل نه خوشي کړل شوي دي او بیا دغه کارکنان چې کله راووتل نو هغې د هغه ځای نه سیده د وزیر اعلی چې کومه سیکرټریټ دی نو هلته کې لاړله او هلته بیا د عمران خان د خوشي کولو نارې چې کوم دی هغې وخلې او دا خبره کارکنانو کوله چې زمونږ رهایي چې کومه ده دا هیڅ معنی نه لري تر څو پورې چې عمران خان نی خوشي کړلی شوی نو دا د هغوی دغه خبره وه. بهرحال
ګران اوریدونکو دوی دغه ناربازي کوله او په دغه کارکونانو کې چې کوم دی یو یاسر نواز دی، زاهد عالم دی، سید عالم دی او د لور دیر چې کوم یو ولک دی دغه محمد الیاس نوم دی. د پی ټی آی دغه کم کارکونان چې د جیل نه رها کړل شو نو الته کې په وزیر اعلی چې کوم دغه زید وزیر اعلی هوس نو الته کې د هغې یو شاندار استقبال شو چې په دغه موقع سره د صوبایي وزیر تعلیم مینا خان افریدی او د جیلخانجات مشیر چې کوم دی همایون خان او رکن صوبایي اسمبلی شفیع الله خان هم چې کوم دی هغه سره موجود و. دی په وزیر اعلی هاوس کې چې کوم دی هغه ایثار کړلی شو او دی په اعزاز کې یو ډېر ښه تقریب هم شوی دی او بیا دا خبره کړې ده چې مونږه کارکونان دا وی چې لکه مونږه دا نه محسوسوو چې یاره مونږ جیل تیر کړی او د هغې وجه دا ده چې تر څو پورې عمران خان په جیل کې وي نو تر هغه پورې زمونږ د رهایت دغه خبره چې کوم دی هغه هیڅ معنا نه لري. بهرحال دی دغلته کې ناربازي وکړله او ډېر زیات بیا هم هغه خپل خوشحالي چې کوم دی هغه منځلې ده. خو د دوی چې کومه د رحم اپیلونه درخواستونه دي او هغه مخته راغلي نو هغه بالکل د وخت کې زما په لاس کې دي. دې کې یو هلک دی چې کوم دغه بلاول حسین نوم دی هغه آرمي چیف ته د رحم درخواست کړی دی او په خپل درخواست کې لیکلی دی چې یاره زه دا منمه چې په 9 مای 2023 کې چې کومه املاکو ته شخصي یا فوجي املاکو نو هغې ته ما نقصان رسولی دی او زه خپله غلطي دا تاسو سره منم. زه په هغې باندې ډېر زیات ملامته یم او دا کومه غلطي چې ما کړې ده نو دې نه ماته سبق میلاو شوی دی او را روان وخت کې به زه په هیڅ یوه سرکاري اداره باندې چې کوم دی هغه باندې به زه نیوکې نه کوم او زه په هغې باندې حمله نه کوم او نه به د هغې ساک ته چې کوم دی نقصان رسوم او دا کوم جیل چې ما وخوړه نو دې نه ماته سبق میلاو شو او را روانو وختونو کې به زه د شریف شهري په تور باندې چې کوم دی خپل ژوند تېروم او زه دا کم چارواکي چې دي زه د هغې نه د رحم اپیل کوم. د هغې نه پس چې کوم دی د هغه دغه درخواست منظور کړی شوی دی. بل موږ سره یو هلک دی زاهد خان د ده نوم دی او د ده د پلار نوم محمد نبي دی او د کاټلنګ مردان اوسېدونکی دی. دی وایي چې یاره زه ډېر زیات په عاجزۍ سره خواست کوم چې زما په دې معامله کې د ما سره ښه سلوک وکړی شي. دی وایي چې زه د ریاست په ضد باندې چې کوم کارونه ما کړی زه په هغې باندې ډېر زیات ملامته یم او په مۍ 2023 کې چې کومه کارونه یا په فوجي املاکو باندې ما حمله کړې ده نو زه هغه غلطي چې کوم دی هغه منم او زه واقعي چې یاره د دې سزا چې کوم دی هغه ومه مستحق ومه لهذا زه د رحم درخواست کوم چې دغه ماته چې کوم دی دغه معافي دې راته وکړلی شي. بهرحال دا منظور کړی شوی دی. بل یو هلک دی سید عالم نوم دی هغه د پلار نوم معزوله دی او د مردان اوسېدونکی دی. هغه وایي چې یاره په 9 مای 2023 کې د ریاست په ضد باندې زه په خپلو کړو باندې ډېر زیاته ملامته یم او زه دا تسلیموم چې یاره زه ملامتیا چې کوم دی هغه محسوسوم. خو دې وایي چې یاره د ځینو خلکو په زه راپار کړی وم زما جذباتو سره لوبې وکړلې او د هغې په وجه باندې چې کوم دی زه په ریاستي ودانو باندې ورغلم او ما په هغې باندې برید وکړه. دې وایي چې یاره زه ریاست سره د خپل وفادارۍ عهد کوم او آینده به داسې سنګینه غلطي زه بالکل نه کوم او ما سره دې رحم وکړلی شي. دا دریم کس و. څلورم کس چې کوم هغه درخواست لیکلی نو هغه مخته راغلی د هغه نوم دی محمد سلیمان د پلار نوم یې سید غني جان دی او د شنکر تنګیر ډاکخانه کوټو بلامبټ تحصیل اوسېدونکی دی او هغه وایي چې زه درخواست کوم چې ما سره دې ښه سلوک وکړی شي. د ریاست په ضد باندې چې ما کوم کارونه کړي زه په هغې باندې ډېر زیات ملامته یم او زه د پارټۍ چې کوم ځینې کسان دي نو زه د هغې په وجه باندې چې کوم دی ما په ریاستي ادارو باندې یا په ودانو باندې حملې ما کړي دي او د دې ټوله غلطو ذمواري چې کوم دی هغه زه په خپله غاړه باندې اخلم او زما د دې عمل له وجې نه یوازې ما ته بلکې زما خاندان چې کوم دی هغه هم ډېر بدنام شو هغې ته هم ډېره ملامتیا ده. لهذا زه په دې باندې پیمان یم او ما ته دې د رحم چې کوم دی درخواست منظور کړل شي. دغه درخواستونه د هغې راغلي مخ ته. نو ګران اردونکو یو څیز دی
چې لکه پرون د الکان چې کله وروتل نو دی بیا په د چې کوم سنټرل جیل په خبر دی د هغه مخ ته ناربازي کوله او د هغه مخ ته اومغه خپل هغه هټ درمي چې کوم ورته ویل کیږي نو هغه کوله او بل طرف ته چې کوم دی دا کله اونې ولي شي نو د رحم اپیلونه کوي دا غي د پر درخواستونه کوي نو مونږ ته وایو چې لکه اوس تاسو د جیل نه وروته او دوباره تاسو خبره چې ویډیوګانې کوي اول کې تاسو هغه کوم مشروطي بیا کوي الته کې نو دا خو داخله کې ګوري د ریاستي ادارې ګوري چې ګوره یو ځل ول منګه درخواست چې کم دی هغه منزور ک دی با اجازانه درخواستونه کوله او دی چې اوس وروتل نو دی بیا دغه ځانونه چې کم دی هغه کیمرو مخه ته خي چې منګه ډېر غړ هیروګان یو او منګه په جیل باندې اس کار نشته دا اصل کې دی خو وروتل زاد دی مسله خو تر دې حد پورې حل شو خو پر روانو وختونو کې چې کوم د تحریک انصاف کارکونان اغي درخواست ورکي او د رحم د پاره نو اغي د پاره د معاملې چې کوم دی هغه بیا ګرانیږي دغه ته په کتو سره نه د پکار چیرې داس یو اکشن وشي داس یو عمل وشي چې هغه پر روانو وختونو کې نور کارکونانو ته مسلې بیا جوړي کی بهرحال دا کسان چې کوم دی هغه خوشکړلی شي ویډیو ګران ورودکو یو بل خبر در کومه په کورما کې چې کوم دغه فسادات شروع و او لارې بندې وي او ورسره د امن او امان مسله چې کوم دی هغه خراب و نو په هغه باندې پرونه باقاعده چې کوم دی روغه په کې شوی د فریقانو ویلي دي چې موږ به په 15 ورځې کې دنه خپل وسلې چې کوم دی هغه به موږ حکومت ته ورکو دغه سره علي چې کوم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دی علي امین ګنداپور نو او دغه مشر اطلاعات ته بیرسټر ډاکټر محمد سیف نو هغه یو بیان ورکړی دی او هغه په خپل بیان کې دا ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د شوی د امن معاهده لاندې د 400 پولیس اهلکارو د برتی کولو منزوري ورکړی ده او برسټر صاحب دا هم ویلي دي چې نوې چک پوسټونه به جوړول کیږي چې په هغه کې بعد د فرنټیر کور پلاټونونه چې کم دي هغه به جوړول کیږي او اوس چې کوم هم درنه کیږي یا احتجاج کیږي دا غي جواز چې کم دي نه دی پاتې ځکه چې مونږه دغه مظاهره چانو یا د جرګې مطالبه چې کوم د حکومت په غاړه باندې راتلې نو هغه منګه اومنه او منګه د لارو کولاولو خبره په هغه کې شو و په هغه کې د امن خبره شو و نو دغه دوه سيزونه چې کوم دي هغه فل حال چې کوم دي هغه په ذکر لشي وي دي هغه مطالبه اومنه لشي نو بهر حال دغه درنې او دغه احتجاجونه چې کوم دي هغه ختم کړل شي یقینا چې بالکل ټیک خبره ده کچره دا شي وي چې دغه تکي لارې کولو شي وي دا تفصیل نه راغله چې لارې کولو شي وي دي خو لارې کولو شي وي دغه تکي خلکو تخکاری چې امن پځای شو معاهده شوی دا روغه شوی دا او هر فریق چې کوم دي هغه یو قدم چې کم دی شاته شوی دی او واپس شوی خپل کورونو ته نو په کار چې اوس درنې د غلطه کې ختم کړل شي او خپل کارونو ته خلک لاړ شي خپل روزګارونو ته خلک لاړ شي نو دی وی چې را موږ به سلور سوا پولیس اهلکار چې کم دی هغه موږ برتی کوو او دا به هغه پولیس اهلکاري کم چې ریټایر شوی کسانی او ځوانانی مثال پته ور د چا شل کال نوکری وي د چا 2 کال نوکری وي چا 15 کال نوکری وي او هغه ریټایر شي وي د وخت نمخ کې پنشن په دغه مودو کې غشتي وي نو هغه کسانو ته بیا یو چانس ته چې هغه واغشتلی شي او دا خیال داسې کیدی شي کوم کوار ډیویژن دی د هغه خلک چې کوم دی هغه په دې کې تعینات کیږي په دې کې به اغشتلی کیږي بهرحال خوش په حکومت یو خپل پلان جوړوي چې کم خلک د دې لپاره موجود دي که صوبې د نورو علاقو نیم راولي نو با هغه پکې چې کوم دی هغه اغشتیش د حکومت ثوابدید اختیار دی ټیک ته ګران اردوونکو بل طرف ته موږ سره یو خبر دی چې دا خوشاله خبر به د موږ وایو چې دا پاکستان د حکومت چې کومه دا خزانه وزارت دی نو هغه یو بیان ورکړی چې را پر روانو وختونو کې به بجلی چې کم دی د هغه په قیمتونو کې به کمی راځي نو پر روانو وختونو کې څومره یعنی 2 میاشتو کې دنه او دی ویلي چې را موږ آی پی پی سره زینو کسانو سره چې کم معاهده ختم کړی دي او زینو سره الله شروع دي او پاغه باندې چې کم دی غور کیږي آی پی پی ز ګران اردوونکو هغه کمپنیانی دي کوم چې به حکومت ته
بجلی ورکوله او په حکومت باندې به بجلی خرڅوله. خو ځینې کمپنیانې داسې دي چې هغې بجلی نه ورکوله او حکومت په هغې ته فنډنګ چې کوم دی هغه به یې ورته کوه. نو دغه یو ډېر سقم په دغه نظام کې. نو هغه معاهدې چې کوم دی هغه حکومت ختمې کړي دي. نو هغه پیسې یا هغه بچت چې کوم دی هغه حکومت ته شوی دی او کیدای شي دوی په دغه پیسو باندې نورو ځایونو کې چې تا بجلی بیا جوړوي یا دې دپاره څه پلان جوړوي. خو دوی وایي چې یاره معیشت هم بهتری طرف ته روان دی او امکان دا دی چې په روانو وختونو کې د بجلی په قیمتونو کې کمی راشي. ګران اردوونکو سږ کال چې د حج دپاره کوم درخواستونه حکومت غوښتي وه نو دغه کوټه چې کوم دی هغه لا نه ده پوره کړی شوې او د هغې بنیادي وجه دا ده چې د حج قیمت چې کوم دی هغه دې ځله د 11 تر د 12.5 لاکو روپو پورې وه. نو 11 یا 12 لاک روپۍ چې کوم دی هغه چا سره وي. بهرحال هغه د حج کوټه چې کوم دی هغه نه ده پوره کړل شوې او حکومت وایي چې اوس هم موږ سره 15,000 چې کومه او 15,000 کوټه چې کوم دی د خلکو هغه را سره موجوده ده او موږ نور درخواستونه چې کوم دی به هغه موږ اخلو. د روان کال چې کوم د سرکاري حج سکیم د لاندې د حج اخراجاتو نو په هغې باندې د متعلقه سیکرټري مذهبي امور هغه قایمه کمیټې ته خپل تفصیلات ورکړي دي او ورته ویلي دي چې په دې قایمه کمیټې کې چې کوم چیرمن ناست دي نو هغه ته نه دغه پوښتنه کړې ده چې یاره صورتحال څه دی. نو ده وله جواب ورکړی دی چې یاره دې وخت کې اوس هم چې کوم دی موږ سره 15,000 کوټه چې کوم دی هغه را سره شته. که څوک غواړي چې یاره موږ درخواستونه راکړي او حج له تلل غواړي نو موږ به هغې سره چې کوم دی ګزاره به ورسره کوو او موږ کوشش دا کوو چې موږ د حج دغه قیمت چې کوم دی هغه نور هم را کم کوو او موږ لږو پیسو کې چې کوم دی خلکو ته دغه موقع ورکوو. نو بهرحال ته به څومره لکه دا راکمې ته به 1 لاک به راکمې 2 لاک روپۍ به راکمې نو دا 9 لاکه 10 لاک روپۍ دا خو هم چا سره نه وي او د حکومت هم دومره توان نشته چې یاره هغه موږ سره نیم په نیمه راته راکم کي. بهرحال د نیم په نیمه چې راکمې کي نو په دې کې بیا لا هم چې کوم دی خلک به سوچ کوي چې یاره لاړ شم که لاړ نه شم. نو دې وخت کې اوس هغه د حج هغه قصه چې کوم دی هغه هم چې کوم دی د خلکو د وس نه اوتې ده. بهرحال پکار د حکومت له چې یاره دا ډېر زیات په دې باندې سبسډي ورکړي او کم خلک چې خواهش کوي کم خلک چې غواړي چې یاره موږ حج ته لاړ شو نو چې هغه دغه چې کوم دی عبادت ته ځان ورسوي او هغې دغه ځای نه ګټه واخلي. خو دې کې یو بل څیز دا د ګران اردوونکو که حکومت دغه څیز ګران کړی وي فرض کو تاسو ته ښکاري چې دا ګران دی او ستاسو وس پرې نه راځي نو بیا علما کرام دا خبره کوي چې حج چې کوم دی هغه چې د چا استطاعتي د چا چې تواني هغې ته نو هغې هغه خلک تی کوي. داسې نه چې ته قرض وکې دار وکې او د هغې نه پس چې کوم دی بیا حج ته لاړ شي نو ټیک ته حج خو ته وکړه خو لکه هغه کوم تا باندې چې څه ټایم فرض کېږي نو هغه زمره کې چې کوم دی ته نه راځي. نو که کله فرض کو ته پته لګي چې 12 لک روپۍ چې کوم زما وس کې دي او تا باندې فرض وي نو بالکل به ته بیا کوې. بهرحال حکومت غواړي چې دغه نرخونه چې کوم دی هغه دې موږ راکم کوو. ګران اردوونکو بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم بنسټګر دی عمران خان نو هغه سره په جیل کې پرونه یو سماعت وه نو د هغه سماعت چونکې په جیل کې وي نو د هغې په وخت کې د سره وکیل چې کوم د خپل دی بیرسټر سلمان اکرم راجا نو هغه ورسره ملاقات کړی او په هغه ملاقات کې عمران خان دو ټوک خبرې کړې دي او دا دي چې یاره کوم بندیوان کسان چې کوم دي نو هغه په خوشي کولو د هیڅ قسمه سمجوتا په مذاکراتو کې ونشي. یعنی که تاسو مذاکرات کوئ نو دا لومبه خبره دا کړې ده چې یاره د بندیوانو کسانو خوشي کولو باندې د هیڅ قسمه سمجوتا ونه کړلی شي. یعنی مطلب دی وخت کې اوس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مشر دی هغه هم په خپله په جیل کې دی نو لومبه دا مطالبه چې کوم دی هغه عمران خان د خولې نه ویسته چې دا خبره ورسره بیخي ګورې مه منئ که چېرې دي وایي چې یاره موږ دغه بندیوان کسان چې کوم دا موږ نه خوشي کوو نو مذاکرات چې کوم دی دې نه مخکې او بیا نه بوځئ. بهرحال بیرسټر سلمان اکرم راجا بیا وروستو میډیا ته خبرې کړي چې یاره که هر څه وي خو مذاکراتو دغه لړۍ چې کوم دی هغه به موږ دوامداره ساتو. نو عمران خان دغه خبره کړې ده. دویمه خبره دا ده
چې په 28 نومبر باندې چې کومه پیښې شوي دي نو هغه د هم چې کوم دی هغه د انویسټیګیټ کړل شي د جوډیشل کمیشن په بنیاد باندې نو دغه خبره هم کړې ده خو تر څو پورې چې بیا دغه په جواب کې د حکومت موقف مخ ته راغلی دی نو دا حکومت چې کومه د وزیر اعظم مشیر دی رانا ثناء الله نو هغه پرونه یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې خبرې کړې وي او هغه ویلي دي چې کله د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه مذاکراتي کمیټه کې دا خبره مخ ته کېښوده چې یاره بندیوان کسان چې کوم دی هغه د خوشي کړل شي نو موږ ته تاسو کو چې لکه موږ یې څنګه خوشي کو موږ ته لار وخایو حکومت څه کولی شي نو هغه دا جواب راکړ چې یاره په نورو چې کوم بندیوان کسان دي نو په هغې د مقدمې نه جوړول کېږي او کوم کسان چې خپل ټرایل کوي په عدالتونو کې نو چې کوم پراسیکیوټر دی یعنی حکومتي وکیل دی نو هغه د لږ په شا باندې شي بهرحال وي دغه خبرې شوي دي خو دا موږ علي د جاج اخلو چې کله موږ ته دی په تحریري شکل کې دغه مطالبې چې کوم دی هغه رامخې ته کي بل طرف ته د رانا ثناء الله صاحب نه چې کله دغه پوښتنه وشوه چې عمران خان بار دا خبره کوي چې ماته د افر د ډیل افر شوی دی یعنی مطلب دا چې تا مونږه بنیګاله ته ولیږو د جیل نه به وباسو هلته به نظر بند کو یا به چې کوم دی بهر ته ولیږو یا به د پیښور سنټرل جیل ته چې کوم دی هلته به منتقل کو په دې باندې سوی دا سوال لا غنور شو نو رانا ثناء الله ورته دا خبره وکړه چې هیڅ قسمه عمران خان ته مونږه د ډیل افر نه دی ورکړی دا عمران خان د خپل سیاسي قد لوړولو دپاره چې کوم دا قسمه بیانونه هغه ورکوي هغه په مکمل توګه باندې چې کوم دا خبره رد کړې ده او دی هم ویله چې هغه ته اسټابلیشمنټ هم چې کوم دی دا افر نه دی ورکړلی بهرحال عمران خان دغه دعوه نو په کار دی چې لکه عمران خان دونه غټه دعوه کوي نو چې هغه دا خبره په ډاګه باندې کوي چې اوس رانا ثناء الله بیان هم پرې راغی چې هغه د تردید وکړه چې هغه ووایي چې چا ورته دا افر کړی د ډیل دا افر چې کوم دی چا ورته کړی چې د قوم ته پته ولګي صرف سیاسي بیان نه دی چې یو سړی بیان وکړي چې ماته خو افر شوی دی او ماته خو وایي چې نه بس ته په دغه باندې دسخط وکړه په معاهده باندې چې آینده به ته په حکومت باندې تنقید هم نه کوې او ته به بس یو شریف انسان په طور باندې چې کوم دی خپل ژوند به دلته کې تېری او زه ورسره دا نه منم او زه خو ته یم چې نه دا حکومت چې کومې دا د فارم 47 دی دا په درغلو باندې راغلی دی نو دا بیانونو په ځای باندې که عمران خان یو ټوس خبره وکړي چې د افر چا کړی دی نو دا خبره بیا ډېره واضحه شي بهرحال بیا کاونټر چې کول هم خلک شي د هغه سړي نو پوښتنه هم وکړي چې تا ورته دا افر کړی و یا اسټابلیشمنټ کې څوک یاد کړي یا د په حکومت کې څوک یاد کړي یا داسې وکیلانو کې څوک یاد کړي چې هغه سره ملاقاتونه کوي او هغه د وکیلانو د چا په ذریعه ته ویلي دا ټول دا کیس چې کوم دی دا ښکاره کول پکار دي نو صرف سیاسي بیانونه چې کوم دی هغه د خپل قد اوچتولو لپاره چې کوم دی هغه ضروري نه وي بلکې ټوس خبره او په ثبوت باندې خبره چې کوم دی هغه ډېره ضروري وي ګران اورېدونکو اسرائیل چې کوم دی هغه لیونی شوی دی او په غزا کې یا بمبارۍ ډېر زیاتې شروع کړي دي او پرون چې کوم دی هغه هم 11 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی چې په هغې کې یو د پولیس دلته کې چې څنګه ډي آی جي لیولي نو داسې هلته کې د پولیسو ډایرکټر جنرال چې کوم دی هغه پکې وژلی شوی دی او یو د هغه مشیر چې دی هغه هم چې کوم دی په هغې کې وژلی شوی دی او باقاعده د هغې چې کوم هیډ کوارټر دی نو هغه یې په نښه کړی دی دغه شانتې دې سره چې کومه اخري اسپتالو هلته کې نو چې هغې کې به علاجونه د خلکو کېدله باقي خو نو ټول اسپتالونه جوماتونه چې کومه د پناهګزینو کیمپونو نو هغه ټول تباه کړی شوي دي خو دا اخري اسپتالو نو هغه هم چې کوم دی په بمبارۍ کې ویشتې دی او د هغې نه علاوه یا د هغې نه پس چې کوم دی دغه بمبارۍ په نتیجه کې 11 فلسطینیان چې کوم دی هغه وژلي شوي دي په غزا باندې چې کوم دی فضایي بمباري شوې ده او دغه سلسله چې کوم دی اوس هم روانه ده دا دی وی کنه چې زمونږ فوج چې کوم دی هغه به بغیر د تمیزه یا بغیر د څه تفریقه چې کوم دی هغه به اسپتالونه مهاجرین کیمپونه چې کوم دی هغه په نښه کوي یعنی دا داسې ده چې دا ډایرک نسل کشي کوي انسانان ختموي کوم چې د اسرائیلو
خلک دي د فلسطین نو خلک دي نو هغوی دا دي ختمول غواړي او هغه تاسو دا دي وینئ چې په جوماتونه دي پرې نه ښودل، هسپتالونه دي پرې نه ښودل، مهاجر کیمپونه دي پرې نه ښودل، نور چې څومره ځایونه دي دا ټول چې کوم دی هغه دوی په بمبارۍ باندې والوځوله. نو دغه ته نسل کشي وایي او د دې په شا باندې باقاعده طور باندې امریکا ولاړه ده، باقاعده ورته هغې وسلې ورکوي، برطانیه د دې په شا باندې ولاړه ده. او بل طرف ته که موږ وګورو چې دلته کې په پاکستان کې لږ څوک خبره چې وایي قبلې ته میچاز هم څوک وکړي نو دوی به دلته کې وایي چې دا د انساني حقونو خلاف ورزي ده. نو پخپله که په دغه اسرائیل چې کوم لګېدلی د امریکې او د یو کې په اما باندې او هغوی دغه بمباریانې کوي او دا خلک ختموي او بلا تفریق ماشومان، لوی بوډاګان، نارینه، زنانه دا ټول دی وژني. نو آیا دا د انساني حقونو خلاف ورزي نه ده؟ لکه دا خو هم یو سوال دی، لپاره خو هم امریکا جواب ورکوي که نه. نو صدوغله غوندې پالیسي ده، خو بهرحال دې وخت کې د پاکستان حکومت هم ورته ښه ټپه غشتې ده باقاعده او هغوی م وایي چې مړه به ستا سره سم زما سره نورې قصې مسې نه دي پاتې چې څه کوې بس وکړه. دلته کې خو مخکې به زمونږ معاملې چې کوم دی هغه به افغانستان کې دلته کې د نیټو ځواکونه وه نو په هغې په وجه باندې به چې کوم دی موږ امریکې سره ملګرتیا کوله چې یاره په افغانستان کې د امن وي. خو بهرحال اوس هغه قصې مسې هم چې کوم دی ختمې شوې، نیټو فورس دې ځای لاړه او امریکې سره زمونږ اوس اسم نه دي پاتې. نو دلته کې دیم وایي چې دا زمونږ خپل اندروني معاملې دي او په دې کې هېڅ چا دا حق نشته چې یاره هغه زمونږ په اندروني معاملو کې ګوتې ووهي او د آیین او د قانون مطابق موږ خپل نظام چلوو. خو دا تپوس هم کوي چې تاسو په لبنان کې، په عراق کې، په شام کې، په افغانستان کې دا څه هم وکړله او دا څه هم کړي دي او دا څه کوئ نو دې احتساب به څوک ورکوي؟ بهرحال نو دغه لوبه فلسطین کې شروع ده او 11 کسان چې کوم دی هغه وژلي شوي دي. ګران اوریدونکو بل موږ سره یو خبر دی او ښکلی خبر دی چې کومه ورلډ بینک دی یعنی نړیوال بینک دی د هغې نه خلک قرضې اخلي، ډیلنګ ورسره کېږي، خلک پکې پیسې ږدي کوم چې ملکونو په لیول باندې. نو هغې بیان ورکړی دی چې پاکستان کې 2015 کال چې کوم دی هغه به د خلکو د معیشت لپاره ښه وي، یعنی خلک به د شرع غربت چې کوم دی هغه به د هغې نه بره لاړ شي. مطلب دا چې غربت یا د غریبۍ چې کومه شرع ده نو هغه به راکمه شي او معیشت چې کوم دی هغه به په ښه طرف باندې لاړ شي. دوی په خپل دغه په جاري کړل شوي رپورټ کې ویلي دي چې په کال 2019 کې چې کله د کرونا بحران راغی نو پاکستان کې د غربت شرع چې کوم دی هغه 22% وه او دغه وخت کې چې کله دغه کرونا بحران راغی او هغه شروع و نو دغه د غربت شرع چې کوم دی هغه 22% نه 40% او شپږو ته ورسېدلې وه، یعنی زیاتوالی پکې راغلی وه. بیا دغه بحران چې کله مسلسل 2 کاله پس چې کوم دی په هغې کمي راغله او دا 19% ته راغلی دی. د هغې نه پس بیا دوی وایي چې یاره په کال 2023 کې پاکستان کې یو ډېر بدترین سیلاب راغی او هغې زمونږ ټولې ودانۍ چې کوم دی هغې ړنګې کړی وې او د هغې په وجه باندې په زري پیداوار کې کمی راغلی چې د خوراک کمی ورسره راغلی نو مهنګایي هغې سره زیاته شوه او ورسره معاشي بحران چې کوم دی یعنی د خلکو اقتصاد د خلکو ګټه وټه چې کوم دی هغې کې یو وارې بیا کمی چې کوم دی هغه راغلی وه. نو د دغه شرع چې کوم دی هغه دغې وجوهاتو په وجه باندې چې کوم دی بره تللی ده او خلک غریبانان شوي وه. خو را روان کال کې داسې ښکاري چې د پاکستان معیشت بهترۍ طرف ته روان دی او د خلکو وضعیت چې کوم دی د خلکو حالت چې کوم دی هغه به یو وارې بیا په دې کال کې ښه شي. دغه د ورلډ بینک یو رپورټ وه. بهرحال بل طرف ته د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف پرونه د اپیکس کمیټۍ اجلاس صدارت کړی دی او هغه یو بیان ورکړی دی چې تر څو پورې موږ د دهشتګردۍ یا ترخګرۍ سر نه چقولې نو تر هغې پورې چې کوم دی موږ معیشت یا زمونږ معاشي استحکام چې کوم دی هغه نشي راتللی. او دوی وایي که موږ معاشي استحکام ته تلل غواړو نو په 2 خبرو موږ ډېره واضح عمل کوو. یو خو دا چې موږ به سیاسي استحکام پیدا کوو، دا درنې د احتجاجونه او دا روډونه بندول چې کوم دا به نه کوو. دویمه دا خبره چې موږ به امن ته لاره جوړوو او چې کله موږ امن راوستو او موږ سیاسي استحکام پیدا کوو نو زموږ معیشت چې کوم دی هغه بهترۍ طرف ته ځي او زموږ معیشت اوس هم د بهترۍ په لار باندې
باندې روان دی. وی تیرو په 9 میاشتو کې منګه ډېر بیرونی او اندرونی چې کوم انتشارونه دي هغه منګه فیس کړل او وی دغه باوجود هم چې کوم دی منګه کوشش وکړو چې معیشت بهترۍ طرف ته بوزو. نو دغه معیشت چې کوم دی هغه منګه مخکې بوتل دي او دا خبره هم کړی چې پر روان وختونو کې زمونږ د سکیورټي ادارو د پاره ترخګری چې کوم دا یو غټ چیلنج دی او د بدقسمتۍ نه چې کله په افغانستان کې عبوري حکومت راغی د امارت اسلامي د طالبانو حکومت، نو د هغه نه وروستو وی دغه طالبانو ډېر غټ ترخګر چې کوم دی هغه خوش کړل او وی هغه د وجنه وی د شګردۍ یو واره بیا سر روچت کو او دغه تو چې کوم دی هغه دلته پاکستان ته رارسي. نو دغه د افغانستان په حکومت باندې هم هغه تنقید کړی دی او یقینا عمده سوا چې کله په افغانستان کې د طالبانو وسلوالو طالبانو حکومت راغی او په زور باندې دغه قبضه واغشته، نو هغه چې کوم خپل مرګري په جیلونو ګیرو چې هغه ترخګری کړو او خودکش حمله کړې وي او دغه رنګ د هغه ماستر مایند او سہولتکار وو، هغه ټول چې کوم دی هغه بس په یو ټک باندې جیلونه ورته کول او لکه څنګه چې چرګانو ته د چرګانو کوډګای کولو کو په پرته نه روزي د قشان د چې کوم دی بغیر حکومتي ټرایل بغیر د ډاکومنټیشن دا خلک چې کوم دی هغه خوشی کړل او ځان سره شامل کړل. بیا نو د هغه په وجه باندې عمدغه وسلوال خلک چې کوم دلته پاکستان کې بیا ترخګری د هغه نه زیاته شوې ده او تر اوسه پورې شروع ده او کوم ریپورتونه چې راځي نو د کال 2023 په نسبت باندې په کال 2023 کې شپږ 50% چې کوم دی ترخګری په پیښو کې اضافه راغلی ده او دا عمدغه ټول اثرات چې کوم دی هغه مخ ته راځي. ګان اوریدونکو بل موږ سره یو خبر دی چې دا صحت چې کوم محکمه ده د خیبر پختونخوا نو په هغه کې درغلې ټګي ټوري او بډې رشوتونه چې کوم دی هغه پکې ډېر اغشتلی شوي دي او کوم چې د لاندې کچې ډاکټرانو نو هغه په سفارش باندې 19 او شلم ګریډ ته رسولي شوي دي. دغه رنګ په صحت کارت کې چې کوم دی دا درغلو خبرې چې کوم دی هغه برامخته شوي دي او دا اخبار لیکي چې پرونه د دې لپاره چې کوم د پی ټی آی انټرنل اکاونټیبিলিټي کمیټي ده یعنی په د پارټي دننه چې کوم د احتساب عمل دی نو د هغه چې کوم د کمیټې درې غړي دي نو هغه دا خبرې کړې دي چې په دې محکمو کې چې په دې محکمه کې د صحت په محکمه کې دغه شانتي ټګي ټورې درغلې بډې رشوتونه چې کوم دي هغه رامخته شوي دي. په دې کې یو د دویانو سکینډل و او په کوم افسرانو باندې چې دغه ذمہواری و چې دغه دویان چې کوم دي هغه پټی کړی دي یا په هغه کې کرپشن کړی دي نو هغه افسران چې کوم دي په خو او په غټو غټو هدو باندې چې کوم دي بیا لګولي شوي دي. نو په دې باندې دغه کمیټه د مشیر صحت چې کوم دی د هغه نه جواب غوښتلو سوال ته کړی چې لکه په دې باندې موږ پوه کا چې په دې باندې دغه کرپشن غړ کیسونه و او دی د ویان چې کوم دی په هغه کې کرپشن کړی دی هغه ګرانی غشي دي او دغه زیاتی پیسې چې کوم دی جیبونو کې غشي دي ترقی څنګه ورکړل شو دې سره بیا وروسته مشیر صحت چې کوم دی هغه سره بیا جواب نو و. بهر حال دی وی دغه کمیټه چې کوم دی هغه وی چې په دې موقع باندې کوم سینیئر افسران و نو هغه کړی شوي دي او کوم چې جونیئر افسران وو نو هغه په غټو غټو عہدو باندې کینولي شوي دي. نو دا کوم چې د صحت مشیر دی نو د هغه نه باقاعده چې کوم دی انویسټیګیشن کړی دی او هغه ته وی چې د جوابونه چې کوم دی را پیدا کا او کوم کسان چې په دغه عہدو باندې دي او کرپشن الزامونه یې پنه فورن چې کوم دی هغه لری کړل شي د خپل عہدو نه. نو دا د صحت د محکمې چې کوم د خیبر پختونخوا وزارت دی نو په هغه کې دغه معاملې چې کوم دی هغه مخې ته راغلي دي. بهر حال تحریک انصاف و چې د منګ ډېر زیات پاک او شفاف نظام دی او منګه کرپشن نکو منګه د مدینی ریاست دلته چې کوم دی قائمول غواړو په مخالفینو باندې چې کوم دی د چور ډاکو او د غل د نوم نه بغیر په بل نوم باندې یادینا او چې خپل کارونه ته والله ګورنو توبه به وباسي ته به شهر دا کم لوبې دلته کې شروع دي په خیبر پختونخوا په حکومت کې.
ګران اردوونکو بل موږ سره یو خبر دی چې څنګه چې تاسو ته موږ ویلي دي چې یاره دا چې کومه ځایي حکومتونه دي یا بلدیاتي حکومتونه دي نو د هغې چې کوم نمایندګان دي نو هغې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته پرون هم چې کوم دی احتجاجي مظاهره کړې وه او هغه احتجاجي مظاهره هغې د داسې حالاتو نه پس کړې چې بله ورځ په دې باندې لاټي چارج شو انسو ګیس پې ورولې شو دغه رنګ هغې ډبولې شوي وو او د هغې یو شمېر کسان چې کوم دی هغه اوس هم چې کوم دی نیولې شوي دي اف آی آر یې پې شوي دي نو پرونه د هغې مذاکرات وشو او درنه چې کوم دی د هغې نه پس ختمه شوې ده د دغې درنې مشري چې کوم دی هغه حمایت الله معیار کوله د چارسدې ضلعې چې کوم تعلق لرونکی دی طارق بچا طارق کاکا خیله طارق بچا په نوم باندې یادېږي هغه کوله نو هغې وی چې یاره موږ ته حکومت دا را سره ومنله چې موږ به په شلو ورځو کې چې کوم دی دغه مطالبه بس تاسو مونږ حل کو چې کومه د اختیاراتو ترلاسه کول دي او د فندونو اغشتل دي نو حکومت وی راته دا ویلي چې په شلو ورځو کې چې کوم دی تاسو سره مونږ په دې باندې د معامله یو طرف ته کو او ارشد ایوب چې کومه د بلدیاتو منسټر دی نو هغه هم میډیا سره بیا خبرې کړې وي او هغه وی چې او بالکل د دې چارټر اف ډیماند چې کوم دی چې کوم غوښتنې دي نو په هغه باندې مونږ دوی نه شل ورځې ټایم اغشتې دي او د بلدیاتي نمایندګانو چې کومې مطالبې دي نو هغه بالکل جایز دي او دا خبره هم ارشد ایوب کړې ده چې په دې باندې کم لاټي چارج شو په دې باندې اوخلن ګیسونه ورولې شو نو زه دې مذمت کوم او دا یو ډېر د شرم کار شوی دی نو صرف تر دې د حده پورې خو دا خبر ټیک ته چې د مذمت کړی دی او څنګه چې موږ پرون دې ته ویلو چې لکه تاسو په خپل هم احتجاج کوئ کله په اسلام آباد کې کله په یو ځای کې کله په بل ځای کې او په حکومت باندې بیا دغه نیوی کوي چې یاره موږ سره زیاتیو شو د انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي موږ سره نو د هغې د لیول برابرولو لپاره خو دغه بیان ستا ټیک ته چې ته مذمت وکړې خو لکه دې کې تا چاله شوکاز نوټس ورکړی دی یا کوم پولیس افسر له چې یاره دې وضاحت وکړه چې ولې په دې خلکو باندې چې کوم دی ډنډې ورولې یا دې په اوخلن ګیسونه وروله نو دغه سیس چې کوم دی هم دا پکار دی چې وشي بل دا اف آی آر په دې خلکو باندې شوي دي د احتجاجي مظاهره کوله او هغې په وجه باندې چې کوم دی په دې باندې اف آی آر شوي دي نو په هغې کې ځینې په درزونو کسان چې کوم دی هغه نیولي شوي دي او ځینې چې کوم دی د چا اف آی آرو کې نومونه راغلي دي او هغې نه دي نیولي نو هغه به هم نیسي نو پکار دی چې دغه څیزونه چې کوم دی هم اډرس کړل شي صرف د مذمت د حده پورې چې کوم دی دا خبرې کافي کېږي نه او بهرحال دا په شپږو میاشتو کې درې ځله د بلدیاتي نمایندګانو دغه احتجاجي مظاهرې وې چې دغه کېدې یعنی تاسو دا ویلی شئ چې په شپږو میاشتو کې هر دوه میاشتې پس چې کوم دا بلدیاتي نمایندګان روزي او خپلې مطالبې چې کوم دی هغه حکومت مخې ته ږدي او خو دا مطالبې چې کوم دی وخت په وخت باندې ولې ټایمونه ورکول کېږي نو اوس یې بیا شل ورځې ټایم ورکړی دی ګورو به چې یاره شل ورځې پس چې کوم دی بیا څه کېږي او موږ خو دا وایو چې یاره په کار دي دا مسله حل شي او د دې چې کوم د فنډونو د معاملې دا حل شي چې دې په لاندې سطح باندې څه طریقې کارونو کې والله لارې کوڅې چې کوم دی هغه خرابې تورابې دي باران چې وشي چکړې پکې ولاړ وي د سینټرای سیسټم چې کوم دی هغه تباه دی په مقبرو کې چې کومې لارې جوړې شوي دي هغه خرابې شوي دي خلک چې بیا د شپې اکثر په مقبره کې جنازه کوي نو بس کله په یو قبر ورخیږي کله په بل قبر ورخیږي دا شان د اوبو نظام چې کوم دی دغه شان د بجلی نظام چې کوم دی دا ټول نظامونه چې کوم دی دا سمول دا ډېر ضروري دي په لارو کوڅو کې سټریټ لایټس لګول دا ډېر ضروري دي نو دا ټول خبرې چې کومې دا بلدیاتي نمایندګان د هغې ذمهوارۍ د هغې کوي خو تر څو چې هغې ته فنډ نه میلاو شوی نو هغې پورې دا کارونه بیا نه کېږي ګران اردوونکو بل یو خبر دی موږ سره چې پرونه د خیبر پښتونخوا د چارسدې ضلعې چې کوم تنګي تحصیل دی نو په هلته یو پخوانی د تنګي تحصیل ناظم دی فیاض سالار د هغه نوم دی او هغه اوس په دغه سیټ باندې نه دی پخوانی دی مخکې ناظم و هغه پولیس سره په یو ویډیو کې ښکاري چې هغه پولیس سره دا بحث کوي چې زمونږ په علاقه کې چې کوم دی غلاګانې ډېرې شوي دي او په مختلفو طریقو باندې خلک دغه ځای کې سنیچنګ کوي او دغه مسله دې حل کړلی شي خو مسله اوس دې کې دا ده چې
دا کوم اکشنز یا هغه ویډیو کې څنګه عمل لیدل کیږي او هغه څنګه هغه ډیسپی ته ګوته خوځي او بیا د هغې نه پس خلکو ته وایي چې یاره زه د اف آی آر م ذمهوار یم، زه ډزم ذمهوار یم او زه د جیلم ذمهوار یم او د هر څه ذمهوار یم. نو دا ګران اردوونکو موږ وګورو نو دا په خلکو کې تور پیدا کول، په خلکو کې قهر او سره پیدا کول، دا دغه ته یو لار جوړیږي. په کار ده چې مونږه د یو سیاسي کارکون په حیث باندې داسې کردار ادا کړو چې خپل قانوني او آئیني مطالبې چې کوم دی هغه مونږ ډېره په ښه طریقه باندې هغه د حکومت مخې ته کیدو او په ځای دی چې یاره مونږه د خلکو جذباتو سره لوبې وکړو او خلک په حکومت باندې یا په ریاست باندې ورواچو او ویډه به ویټه کوي او جیلونو ته ولېږي. نو دا د کارکون چې کوم دی هغه نقصان کوي. یو کارکون چې کوم دی سیاسي لیډر یا د نقصان نه بچ کوي، داسې نه چې سیاسي لیډر یا بس په سین باندې ورلوکوي ورته وایي چې زوست باقي خپل کار دی. نو دغه ته لږ خیال پکار دی چې د ریاست خلاف بغاوت موږ جوړ نه کړو په خپله علاقه کې، په خپله سیمه کې. بهرحال دغلته کې به اوس دام کېږي چې اکثر موږ وګورو نو سیاسي خلک د خپل سیاست یا د سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره چې کوم دی هغې د احتجاجونو په نوم باندې یا د خلکو د مسلو د حل کولو په نوم باندې احتجاجونه کوي، درنې کوي، خلک روباسي. نو دې کې د دې خلکو شاته چې کوم دی یو سیاسي مقصد هم وي، خو په کار ټیک ته چې لکه ته سیاسي مقصدونه چې کوم دی هغه هم ترلاسه کوي خو په ډېر یو پولایټ طریقه باندې. نو موږ چې کله هغه پرون هغه ویډیو کته نو یو ډیسپي ورته مخې ته ولاړ دی او دی ورته ګوته خوځوي او هغه ډیسپي چې کوم دی هغه هم ورته آی بای شای کوي. نو لکه زه په دې باندې حیران یم چې لکه ډیسپي صاحب ته د ده جواب نشي کولی او کله چې تا ته کیمره ولګي او هغه سره څنګه اکشن کوي نو هغه د خپل ویوز دپاره او د خپل سوشل میډیا لپاره کنټنټ جوړوي، هغه به خامخا جذباتي خبرې کوي. نو همغه انداز کې چې کوم دی هغه بیا جواب هم ورکولي. په کار دی چې ته خپله قانوني کاروي بیا وکړې دغلته کې. ولې لکه دا خو ټول د پولیس ډپارټمنټ دی، د یو پولیس اهلکار د کمزورۍ په وجه چې کوم دی دغه ډپارټمنټ بیا ملامتي کېږي، شرمیږي او خلک چې کوم دی بیا عزت یې نه کوي. نو ډي پي او صاحب له هم پکار ده چې یاره دغه ځای کې یو داسې پولیس افسر چې کوم دی هغه باقاعده تعینات کړلی شي چې هغه د مظاهرچیانو د خبرې جواب کولی شي. دا پرون چې موږ څنګه ولیدل نو داسې ښه واقعیات نه دي شوی، ځکه چې ریاست ته خلک ګوته خوځوي او هغه خلکو په وجه باندې بلیک میلینګ هغوی ورسره کوي او هلته کې ورته هغه هم بیا هسې نیغ ولاړ وي. ټیک ته چې ته به لکه د مسلې حل په خبرو اترو باندې روباسې، خو مخامخ سړي له هم دا نه دي پکار چې یاره هغه تا ته ګوته وخوځي او که ګوته تا ته یو سړی خوځوي او د قانون د دایرې نه بار کېږي نو پکار چې د خلاف بیا قانوني کاروی وشي. بهرحال هلته کې دا هم ویلي شوي دي چې یاره په تنګي تحصیل کې چې کومې د ګیس لوډ شیډنګ دی، د بجلي لوډ شیډنګ دی او په هغې به مونږ احتجاجي مظاهرې کوو. نو اوکې احتجاجي مظاهرې خو بالکل خبره دا ده چې پر هم نه وکړې او د ریاست خلاف چې کوم دی د بغاوت جوړولو کوشش بالکل نه پکار. او کم خلک چې په دای کې په دې باندې پوهېږي چې د ریاست خلاف بغاوت جوړوي نو پکار چې د خلکو نه د بایکاټ اعلان کوي. یعنې بیا که مقدمې درج کېږي بیا که هر څه کېږي نو په دې عامو خلکو به کېږي او دغه سیاسي خلک چې کوم دی هغه به تاسو له بیا نه راځي. بهرحال دغه هم یو ډېر ضروري. ګران اردوونکو بل موږ سره یو خبر دی چې بیرسټر ګوهر چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف چیرمین دی، هغه وایي چې یاره د عام معافۍ اعلان چې کوم شوی دی دغه د پی ټي آی کارکنانو دپاره د فوج لخوا نو هغه څه دومره غټه خبره نه ده، څه دومره غټ پیشرفت نه دی. دوی وایي چې یاره اووه کسانو اوس هم چې کوم دی د رحم اپیلونه هغې ورکړي دي او په دوی وایي چې یاره په فوجي عدالتونو کې چې کوم ټرایل کېږي نو موږ د هغې خلاف یو. یوه خبره د ګران اردوونکو دلته خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند هم په دغه باندې بار بار دا خبره کوي چې یاره دا یو فالس فلیګ اپریشن چې کوم دا هغه و او دا فوج چې کوم دی دا زمون خلاف سازش کړی دی او دې کې فوج چې کوم دی خپل کسان چې کوم دی هغه انوالو کړي او هغې دغه حملې کړي دي په 9 مۍ 2023 باندې. او اوس چې کله دغه کم کسان د جیل نه روزي نو هغې له دې غاړې ورکوي، سیرې ورته اچي او بیا وزیراعلی هاوس ته چې کوم دی هغې بوځي. دلته کې بیرسټر ګوهر چې کوم دی هغه هم په بیانونه ورکوي او هغې وایي چې یاره دا دومره غټ پیشرفت نه دی. نو یا خو هغه خبره غلطه وه
کومه چې په 9 مئی په نفس پاکستان تحریک انصاف کوله چې دا یو فالس فلیګ اپریشن و او فوج زمونږ خلاف چې کوم دی سازش کړی د پی ټی آی د ختمولو لپاره او یا خو چې کوم دی اوسنۍ خبره غلطه ده چې دوی دغه متعلق بیانونه ورکوي چې دا پی ټی آی کارکونان دي او د دې رحم اپیلونه چې کوم دی دا منظور کړل شي نو حیران بشي په یو خبره باندې بیا ودرېدل پکاري خو بهرحال بیرسټر سیف وی چې یاره د عام مافیا اعلان چې کوم دا دومره غټه پیشرفت نه دی دته به غټ پیشرفت الخکاری چې کله پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان چې کوم دی هغه را خلاص کړل شي برونه ګران اوریدونکو شیر افضل مروت د پاکستان تحریک انصاف دغه مشر دی هغه بیان ورکړی دی چې د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان چې څومره عدالتي کیسونه کم وکیلان کنټیسټ کوي نو د هغې فیسونه چې کم دی هغه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا علي امین ګنډاپور ورکوي اوس پته نه لګي چې جیبه ورکوي کسلو به کوي خو بس دی وایي چې یاره 9 کروڑ روپۍ فیس چې کم دی هغه دې وخته پورې وکیلانو ته ورکړلی شوی دی او وایي چې د عمران خان یو ورځ چې په جیل کې دننه تیریږي نو په هغې باندې د حکومت په لکونو روپۍ خرچه راځي نو لهذا دغه خرچو توانونو ته دې وګوري او دا معامله دې یو طرف ته کي بهرحال دا خو 9 کروڑ روپۍ والله چې ښه ډېر فیسونه ترې اخلي او وکیلانو ته چې موږ وګورو ته به دا د پی ټي آی کارکنان دي داسې شوشا کوي نو پکار چې دغې کارکنانو ته دې پته وي چې یاره دا کوم کسان چې زمونږ کیسونه کوي نو دا د خپلو ګټو دپاره کوي داسې زمونږ کارکنان نه دي یا زمونږ ملګري نه دي بهرحال د پی ټي آی چې کومه شیخ فقاس اکرم دی د اطلاعاتو سیکرټري دی هغه وایي چې یاره کوم معافي چې دغې خلکو ته فوجي عدالتونه ورکړی ده نو دا د دوی وختونه پوره شوي وه او لږه یو میاشت یوه نیمه چې کوم دی هغه پاتې وه نو په دغې وجه باندې د هغې د رحم اپیلونه چې کوم دی هغه منظور شوه او زمونږ 2 مطالبې دي چې یو د 26 نومبر چې کوم او د 9 مئی چې کوم جوډیشل انکوایري ده دغه به وشي او دویم دا چې کومه بندیوان کسان دي نو هغه خوشي کړل کېږي دغه وایي زمونږ 2 مطالبې دي بل طرف ته ګران اردوونکو تاسو ته پته چې په پاکستان کې د انټرنیټ سپیډ چې کوم دی هغه ډېر زیات سلو شوی دی او په هغې باندې چې کومه د کمیونیکیشن چې کومه مشیر ده وزیره ده یو قسمه شیزا فاطمه نو د هغې او د شرمیلا فاروقي ترمنځ چې کوم ډېر باز شوی دی شیزا فاطمه وایي چې د انټرنیټ چې کوم دی په پاکستان کې سلو نه دی او شرمیلا فاروقي ورته وایي چې نه نو ولې یا خو موږ دروغ وایو او یا چې کوم دی حکومت دروغ وایي نو په هغې باندې د هغې باز شوی